د قربانۍ حکم په دین اسلام کې په دین محمدی کې صلی الله علیه وسلم د قربانۍ حکم دی وجوب. قربانی دا واجب ده او واجب د پاره او وجوب د پاره یا دلیل دا دی چونکه وجوب یا ثابت دی قرآن مجید فرقان حمید نم وجوب مانا یعنی لازم ده او احادیث مبارکه نم د قربانۍ لزوم او داغي وجوب اغا ثابت دی. ټولنا اول په قرآن کریم کې په سورت کوثر کې الله تعالی حضور مبارک تا امر او حکم کوي د لوی اختر په مونږ باندې مرته حکم کوي او د لوی اختر په ورځ باندې په قربانی کولو باندې الله تعالی په قرآن کریم کې په سورت کوثر کې په قربانی باندې مرته الله څه کوي حکم کوي. اللہ پا قرآن کے فرمائی نبی علیہ السلام تا پا سورت کوثر کی فصلی لربک وانحر یا رسول اللہ مبارکہ منزم اکڑا پا ورز دا اختر باندے دا لوی اختر منز اغم اکڑا فصلی او دا اغی نپس یا رسول اللہ مبارکہ وانحر دا منزن نپس قربانیم اکڑا یا رسول اللہ مبارکہ. د دوارو خبر حکم رب متعال په سورت کوثر کې محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا فرمایله دی او په احادیثو کې ډیر احادیث راغلي دي. دا یاد ساتئ د شریعت او د دین یو قانون دی او هغه قانون دا دی چې د کوم شي په کولو یا د کوم شي په نه کولو حضور مبارک وعید سنو کړی سزا یې سنو کړی یو قسم لا زورنه یا په حدیث کې سنو کړی نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا سیز لازم او واجب دی. وعید چې سناویږي د هغې په نه کولو باندې دا سیز با یا فرضی او یا با واجب وی پو واجب سیز باندے وعید سناویگی سزا سناویگی لگا حدیث تی پس ہائی ستو کی دا ابن ماجہ شریف حدیث تی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام او فرمائل من کان لہو ساعتن ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. نبی علیہ السلام فرمائی چاچ پا مال کی اسعتی فراخی مراد ترنا مال کی نصاب دے یعنی چوک چھ مال کی نصاب ہوئی او حضور مبارک فرمائی اگر بیام پلوی اختر روزو کی قربانی اونکا نو فلا یقربن مصلانا دغ انسان د زمونگ عیدگاہ لمرازی. نبی علیہ السلام فرمائی دا وعید دی دا مونږ سره تش په مانځه کې مشاملږي دا مونږ لمرازي چا چې مالی وسعتي فراخي او د قرباني ونکا حضور مبارک فرمای هغه د مرازي. دا په دې حدیث کې حضور مبارک یو قسم لا ناراضګۍ اظهار کړی وعید یې سناو کړی سزا یې سناو کړی. محدثین فرمایي دا د دې خبرې دلیل دی چې د قربانۍ حکم دی وجوب دا په مال کې نصاب باندې لازم او واجب ده.